زمونږ څه تنخواګانې د مدرسینو راشه تپوس وکړئ پته به راته ولګي په مدرسه کې د استاد 4000 او 5000 تنخوا ده 6000 د غټ استاد 10000 11,000 چې غټ شیخ الحدیث 10000 او 11000 تنخوا ده چې دا ډېر لوی شیخ الحدیث او ډېر لوی عالم او ډېر عمر رسېدی یاره یو 15 زره دي شي هم چې د کراچو مراچو کې ورکوي دلته نشته 5000 او 6000 تنخوا د میاشتې د ملا صاحب ده ما ته یو ځل یو سړي وي دا د میاشتې مې نه دا د ګنټې تنخوا خو وي د میاشتې وی په دې ستاسو ګزاره کېږي د دې مولیانو ګزاره کېږي مې قسم په خدای په دې 4-5 هزار تنخوا کې زمونږ حافظان او قاریانو باندې خدای حجونه عمرې هم کوي دا قرضدار هم نه دی له خدای ښه ډوډۍ ورکوي اس قرض نشته وی دا څنګه مې په څنګه نه پیږم نه اخر مو خو 15,000 او 1000 تنخوا اخلو او چې یکم راځي قرضداري ما وی زمونږ مولیان که چېرته د زوی د واده خرچو کې او ډېرې پیسې ولګي اسراف وکړي نو قرضداري بشي یا ځان نه پوخ کور جوړ کړي نو قرضداري بشي لیکن په ډوډۍ باندې نه قرضداري کېږي په جامه باندې نه قرضداري کېږي په دې 4-5 هزار کې په د خدای جونه عمرې کوي وی دا څنګه مې په څنګه نه پیږم نه اخر څنګه مې باباجي نو زه درته څه ووایم په څنګه نه پیږم که نه نو چې داسې اخوا لاړه نو جیب یې وګاره 15,000 روپۍ ترې راوویستې نو واپس راغی نو مال یې راکړې مولوي صاحب دا زما له طرف نه تاله تحفه ده دا جیب کې واچوه ما وی ښه مې باباجي ورې مې تا وختي څه وی ما وی چې دا څنګه مې دا څنګه ستا لکه خدای واچوله ساره جیب نه راویسته زما جیب ته دننه دا څنګه شو ته وایې دا مولیان د لوږې مري ها ماشاءالله ډوډۍ خو موږ خوړ تاسو خوړه خفه کېږې ما تش لاوړه مو خوړ لاوړه تور باټینګڼه مو خوړه دا ستاسو خوراک دی چیلي مونږ وخوړه ګډان مونږ وخوړه چرګان مونږ وخوړه چې کوم ځای له ځو چرګان دی او ګډان دی او چیلي دي یقین په خدای کسار تلم یو ځای کې دستاربندي وه مولوي صاحب ما ته ډوډۍ وخورم مې نه هلته زمونږ خپله مدرسه کې دستاربندي ده وی ډوډۍ مې پخ برابر کړې ده چیلې او ګډه غوښه ورسره کړې مې ده مې بس چې تاسو یې وخورئ دی نه خورم مونږ ته اکثر خلک وایي چیلې د لالو دا زما دوستان دي او مونږ له ډوډۍ ټیم راکمې چیلې خبره پرېږده ساګ او ټیپر یادوه مونږ ساګ او ټیپر خورو دا غوښه مې غوښو نه سیکن یو ډاکټر ما ته وایي دا ګولۍ به په ناره خورې مې ناره څه ته وایي وي ته ناره نه پېژنې مې نه نه وایي چې سړی اوږي که نه مې زه اوږې نه یم زه هر وخت د خدای په فضل موړی یم اوږې به ته مونږ یې نه یو د خدای فضل هر وخت ډوډۍ خدای راکوي یو ځای کې یو بیان و چې په هغه کوڅه کې چې ختم بره جومات و نو په هغه لاره کې د چرګانو دوکانونه دا پارابي چرګان نو چې د بره وختمه خلکو ته بیا دا خبره ذهن لراله دا مې ورته کوله مې اوس هم چې راتم چې چرګانو یو بل ته کتلي او زیلي دي که نه یو بل ته چې هغه دی بیا راغی زمونږ د برکت حلالېږي او خلک یې خوري ډوډۍ مونږ له خدای راکړه ډوډۍ د چا لاس کې ووایه داسې نه شوق سره د عقیدې خبره چې الله خوشحاله شي ډوډۍ څوک راکوي عزت د چا لاس کې دی شوق سره چا لاس کې دی ذلت د چا لاس کې دی بچي د چا لاس کې دی جون چا سره دی مرګ چا سره دی بس خبره ختم ام من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزل الا بقدر معلوم الله اذا ارش خزانه ما سره ده په یو خاص اندازه ورکو کافر له خدای روزي ورکي چې هغه بت ته سجده لګي رام کوي هغه له خدای روزي ورکي او چې کوم د پیغمبر حدیث او د خدای قرآن ته ناست هغه له نه ورکي دا خو وړې خبرې دا سوچ به د ذهن نه بالکل وباسئ زما قسم په خدای قسم درته خورم بې قسم هم خبره حجت ته خو زه درته قسم خورم چې د رزق او د ډوډۍ ذمهداري چا اخیستې ده وما من دابة في الارض الا على الله رزقها الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر رزق فراخول و تنگل زما کر دینا ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين